أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، آیت سورہ توبہ آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22 مطالعه کوو نن انشاءالله. موږ دا عرض کړی و چې بقول حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې سورہ توبه چې دا بالکل یو کلاو تلوار ده، لکه مسلمان لاس کې تلوار وي او هغه د خپلې خانې نه راوتی یو کیس چې وي که نه، د هغه چې هغې ته پسې هغه یو غوي چې هغې کې چایي هغې نه راوتی یو ننګي تلوار، لکه اردو کې ورته ننګي تلوار. بالکل سورہ توبه مثال دا ده. سورہ توبه یو جهادي آیات سورت ته. سورہ توبه یو باقاعده د جدوجهد د کشمکش خبره کوي او د مقابلې خبره کوي. نن آیتونو کې دواړه ده او دې نه مخکې چې راتلونکي آیتونه دي هغه دې نه هم ډېر سخت آیتونه دي. فرمایي چې اجعلتم سقایة الحاج، آیا تاسو دا غوره ګڼلي ده دا خبره سقایة الحاج چې بس حاجیانو ته اوبه ورکوه، و امارة المسجد الحرام او د مسجد حرام خدمت کون، تعمیر کون، صفائی کون، تاسو یې چې دا غوره ده، یعنی دا برابره ده. دی مشرکین مکه ته موږ بار بار دا خبره کوو انشاءالله ټولو ذهن کې وي چې مسجد د خانه کعبې متولی حیثیت سره مشرکین مکه چې کوم هغو ته ډېر اعلی یو پروتوکول به ټولې دنیا کې میلاوېدو او یو مقام ورته میلاو په دغې نشې کې و دی او د دوی تمام کاروبار چې و د دنیایي کاروبار هم منسلک و هغې خانه کعبې خدمت سره. او دوی دا غوره ګڼله چې بی دا خو موږ ډېر غټ کار کوو. بظاهر خو صحیح خبره ده چې حاجیانو ته اوبه ورکوو نو هسې هم ثواب ده، اوبه چاته ورکوئ. او دوی خو د حاجیانو خدمتونه به کولو، هغو ته به کانې ورکولې، هغو ته به ځایونه څخه کولو وغیره وغیره. و امارة المسجد الحرام او د مسجد حرام خدمت به کولو متولی و اور د هغې مختلف حوالې سره د هغې تعمیر وغیره بندوبست به کولو. حاجیان به چې راغو د هغو دپاره خیمې لګون، هغو دپاره انتظامات کون، دا ټول د دوی خپل تقسیمو قبایل چې کوم دوی پانس کې تقسیم کړي. نو دې خبرې ته دوی ډېره غوره پوزیشن ورکولو چې موږ خو ټولو له اله یو، موږ خو ډېر نیک کار کوو او ډېر صحیح کار کوو. او دا خبره نن هم د موږ په تصور کې موجوده ده. موږ تصور کې دا موجوده ده چې جمعیات جوړون ټولو نه اعلی ده. حالانکه ټیک خبره ده، جمعیات هم جوړون ده، خو که تا محلې کې یو سړی وږی وي، یو غریب خاندان وږی وي، هغوی سره د خوراک څه نه وي، تا د جمعیات پوښتنه تا نه کوي، د هغه پوښتنه به کوي. یعنی دا خبره زه په ده بنیاد نه کولی چې داسې یو تصور موږ ذهن کې کېنولی ده د عباداتو یو تصور ده چې موږ، یعنی ما اکثر یو داسې واسطه مې چې هغه به په جمعیات کې لګولو، خو د غریب سړي ته به 100 روپۍ نه ورکولی، او بیچاره جمعیات ثواب ده. او موږ ته هم دا خبرې اکثر او بیشتر ممبر نه کېږي، هم الله دې موږ ته معافي وکړي او الله دې موږ ته د اصلاح کونې کوشش راکړي. خو دا خبره صحیح ده. حالانکه تمام
دغه باندې که غور وکړې کله چې تا باندې څه کفاره رسي نو هغه ځکه الله تعالی غریب ته روټۍ ورکړه دمره غریبانو ته روزي کې ګډوډ شو دمره روټۍ دا وکړه هغه ځکه دې خبره نه کوي چې ته جمعات جوړ کا او ته مدرسې جوړې کا او ته دا وکړه کنه دا ذکر نشته دی غریب یعنی دی انسانیت نو دلته کې الله تعالی یای چې دا تصور هغه ټیم موجود دا تصور موږ نن هم موجود ده موږ کې دا تصور دی نه پچلې دنو فلسطین باندې مساله و اوس مساله ده ډېر کم خلک چې هغه جیبونو نه موږ نه پیسې وتی وي د فلسطین په حق کې جمعیت کې بوتی وي یا داسې نور مدرسې کار راشي هغه ته موږ فټافټ تیارو خو د فلسطین کار چې وي حالانکه هغه جاته افضل ده ټولو نه افضل ده بخاري کې چې کله روس رغله او مدرسې هغه نو اعلان نه وکړه مدرسې به ورسته خپل باندې شي جمعتونه باندې شوار سه باندې شو اهم شایسو نظام مسلط شو بل نظام راغو نو د بخارا تتلی جمعتونه روسیانو خپل ولا کمونیزم انقلاب چې کړل راغله نو دلته الله تعالی صحیح چې اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام آیا تاسو دا غوره غنلی دا تاسو دا برابر غنلی دا چې بس جانو ته وبویر کوا او د مسجد حرام خدمت کوا او یا داسې نور عبادت کوا موږ خو د عبادتو مختلف شکلونه خپل راستلی دي موږ عبادتو تخپل رنگ ور کړه تقسیم مو کړه دمر وکا داسې وکا بس به تا کامیاب اعلان کې قران کې نه د ذکر شته حدیث کې نه د ذکر شته نه نبی سزم سیرت کې کړی دي داسې دا تمام شونه چې نن موږ کوو کدی نبی سزم غیر حیرانه شروع شي او د آخري حجۃ الوداع میدان عرفات رسې زندگی پړاو کې نو دا شوی نه دغه په زندگی کې نو نه د صحابه کرام یو جدوجہد هغه ذکر دلته کې اوس ورسی فرمایي چې آیا تاسو دا غوړه غنلی دا چې حجانو ته وبیر کو مسجد او امارت المسجد الحرام او د مسجد حرام تعمیر او ترقی یا دغه خدمت کمن دا برابر ده د هغه انسان آمن بالله چې الله باندې ایمان لري او یوم الاخر او آخرت باندې ایمان لري وجاهد فی سبیل الله او د الله لارې کې جهاد وکي دا کم جهاد دا هغه جهاد چې مکه کې 13 سال دی کړو یو کشمکش او جدوجہد مقابله وا میدانی مقابله نه وا خود تکلیفاتو مقابله وا د پریشانیو مقابله وا د اختلافاتو مقابله وا د مقابله وا د پروپاګاندا مقابله وا شعب ابي طالب کې نبی صلی الله علیه وسلم دو کال ورسې کې محصور کړو خوراک نه ور کولو کفر خلکو ته ویلو تجارتي کفر چې دو باندې څه نه خرڅوي بایکاټ مهمو د ټولو مقابله چې دا یو جدوجہد او دا د الله لری کو فی سبیل الله یی چې الله لری کې جدوجہد کړه دا لا یستوون عند الله الله چې دا د هغو خلکو برابر نشي کېدل دی الله په نس کې لا یستوون عند الله دا دواړه دی الله یو فریق هغه د چې هغه حجانو ته وبیر کوي د خانه کبي خدمت کوي خانه کبي تعمیر کوي خانه کبي صفائی کوي بس موږ یو کو اصل کار دغه ده حالانکه الله جنن اصل کار دا نه ده آمن بالله الله باندې ایمان ورن والیوم الاخر او آخرت باندې ایمان ورن او آخرت داسې نه چې موږ خو منو آخرت موږ منو کو کته منې نو تا نه ته سود ویل کوي ته غلط خلکو ملګرتي ویل کوي ته د هغه خلکو ملګرتي ویل کوي چې هغه شراب له سونه په ټوله دنیا کې جری کوي په خپل ملک کې جری کوي ته د کرپټ بدمعشان او رشوت خور ملګرتیا ویل کوي آخرت باندې ایمان لري لہذا وجاهد فی سبیل الله او دغه دی پر جدوجہد کوي الله لري کې فی سبیل الله لا یستوون عند الله الله دې دا دواړه برابر نشي کېدای والله لا يهدي القوم الظالمين ولا ظالمانو تکله هم هدایت نویر کوي سیده لار نشي اوس مخکې اوره الذين امنوا وس الله شي چې څوک دي الذين امنوا خلک چې ایمان راوړی دا وهاجروا هجرت کړی دا هجرت ویلې کړی دا کاروبارونه یې پرېښي دي کورونه یې پرېښي دي خاندان یې پرېښی دا بچي یې پرېښي دي پلار یې پرېښی دا رور یې پرېښی دا عزیز یې پرېښی دا خوند یې پرېښی دا ښځه یې پرېښي دا دا ټول هغه هجرت اثراتو د هجرت نتیجه وه چې هغه تاریخ سیرت کتابونو کې موجود ده چې ویې ګورې پته به ولګي څنګه چې د ابو سلمہ ښځه بوتله ښځې ته نه وساره که خاندان چې بای دا خو موږ بچی دی دا به ته نشي بتای هغې لاس کې شیرخوار بچایو هغه بچای ته نه د خوند خاندان راغو چې دا خو موږ ده په چیټ چاټ کې دغه رسول الله سې وایستلو
خوند یې څه وکړو چې خوند یې ویلو چې بس ټیک ته وشه بس ما ښځه پرېږده در پرې مه شه ښه دغه یې ویسا راکړه ام المؤمنین ابو سلمه نو دا بعد کې بیا ام المؤمنین جوړه شه نو لہذا دا قربنۍ وي دا یو قربنۍ ورکړي وي غي ان وجاهدوا فی سبیل الله او الله په لارې کې ایمان وروړی او هجرت دا د هجرت هغه نتیجې وي چې مله شو داسې ډېر طویل تاریخ ته وجاهدوا فی سبیل الله او د الله لارې کې جدوجهد یې کړی و 13 سال جدوجهد مکه کې وکړو 10 سال په مدینه کې جدوجهد او د جهاد آخري قتال میدان بدر کې راغلی و بیا میدان احد کې راغلی و بیا خندق وشو بیا غزوه تبوک هنین دا تمام هغه جدوجهد 10 سال کې چې اسلام ته غلبه ور کړله دا الله تعالی هغه طرف فی سبیل الله دی الله په لار کې خپل دی الله دی پره باموالهم مال لګول خپل مال سره وانفسهم وزنون هم قربان کړي په دې کې اعظم درجه عند الله سره خو دې درجه ډېری بلند دي نه ته کوا کنه د خندق کبی خدمت ته کوا د جمعیتونو خدمت خو کدا صفات درکې نه وي نو هغه درجه ته نشي رسیدای یا هغه علامه اقبال یای کنه الفاظ و معانی میں توافت نہیں مگر الفاظ و معانی میں توافت نہیں مگر ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور ہے ملا ډېر ټنډه په سویري کې خمزدار سپیکر ته ودري اذان کوي خو مجاهد د غرونو په سار په ګلوي په بچاړ کې او د جزونو په بمبرۍ لاندې الله اکبر आवाज کوي اوس مقام کم ته چاته حاصل ده هغه غزه کې الله اکبر کوي نو دیو جنالوی چې الفاظ و معانی میں توافت نہیں مگر یعنی الفاظ یو دی معنی یو دی مگر ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور ہے اعظم درجات عند الله سره خو دې درجه ډیره بلنده واولئک هم الفائزون او دغه هغه خلک دي چې هغه کامیاب دي فائز مطلب دی چې اونچا مرتبه پاس کورسي کمیابی چورته ترقی سټیپ بای سټیپ پاس دی فائز ټولو نه بلند الله دې مست نصیب کی یبشرهم ربهم برحمه منه برحمت منه بیا الله یې چې دیتا خوشخبری ورکړي د رب دیتا خوشخبری ورکړي خپل طرف نه د رب ډایرکټ خوشخبری ورکړي دیتا خپل طرف نه وردوان د خپل رضا خوشخبری کوي وجنات او د داسې بغونو ورکړي لهم فیها چې دی پر وی په هغه بغونو کې هغه جنت کې نعیم ډېر لوی نعمتونه خو کم نعمتونه مقیم چې هغه به همیشه د پر وی دایم وي هغه ته زوال نه رسي هغه ختم کیږي نه دنیا نعمتونه خو کله ختم اب نه ختم کیږي خالدین فیها ابدا دی به همیشه اغزه کې پتی کیږي ان الله عنده اجر عظیم یقینا چې الله سره د عمل کوونه ولا چې څوک وي چې څوک عمل وکي دغه احکامات باندې عمل وکي هغه د پر ډېر لوی درجه دی الله دې مستنصیب کی الله دې مست قرآن فهم را کی دین فهم را کی آب کریم دنیا بر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کې خدا کار خیر کی مشکلو تخپل حصے چونی توفیق راکې رب کریم ته موجوده کشمکش کې ایران ته فتح ورکړي امریکا او اسرائیل ناکام او نامراد کې د غملکری ناکام او نامراد کې رب کریم مسلمانانو ته هدایت ورکړي مسلمانانو ته خپل اصلاح ورکړي مسلمانانو ته د اسلام په بنیاد د دین په بنیاد رب کریم د مسلمانیت په بنیاد د قرآن په بنیاد رب کریم اتحاد اتفاق ورته نصیب کړي رب کریم کم سے مسلمان تکلیفات ته مدد کې رب کریم موږ باندې رحم وکړي موږ دغه روزي ببرکت دغه روزو کې موږ مغفرت نصیب کړي موږ د جهنم نه آزادی اعلان رته وکړي رب کریم جهنم نه آزاد کړي آنے والے زندگی رته د داسې نصیب کې چې د تا اطاعت وي مرګ وخت مستایمان نصیب کې مرګ د بعد مغفرت نصیب کې د آخرت تمام تکلیفات نو مسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه مستوب نصیب کې جهنم نه مسته ربی کریم پل صراط بلاره مور پلار ته خوین دینونو ته عزیزانو ته دوستانو ته رشتہ دارانو ته آل اولاد ټول مسلمانانو ته تخپل روشنی نصیب کې اللهم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد نبی الامي وعلى اله وصحبه بارك وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.